دوستان یو ډېر اهم معلومات در کومه بیګا د پاکستان په سمندري حدودو کې د هندوستان یو سروایلنس جز راغلی و چې دا په هوا کې ګرځي او دې کې داسې مخصوصه ټکنالوژي چې د پاکستان په سمندري حدودو کې ګرځېده او بیا به خپلو سمندري جزونو له معلومات ورکول څارنه یې راغلی و او دغه ډېر پرمختللی جهاز و او د هغوی دا خیال و چې دا به د پاکستان رډار راوانلي خو تاسو به په دې ویډیو کې وینئ چې دغه کم جهاز دی او بیا د هغې نه پس د پاکستان د سمندري ځواک چې کوم رډارونه دي هغوی دا څارلی دی راپیدا کړی دی ډیټیکټ کړی دی او بیا د هغې نه پس ورته خبرداری ورکړی دی چې یاره د سمندري حدودو نه وځه او که نه ځې نو بیا دې راغورځو نو بیا تاسو وینئ چې دا جهاز د دغه ځای نه بیا اوتلی دی ځکه چې هغه ته پته وه چې اوس مې ولي هغې خو دا خیال و چې لکه موږ به ډیټیکټ نه کړي پته به ونه لګي خو د پاکستان رډار سیسټم دا ډیټیکټ کړی دی او بیا یې ورته وارننګ ورکړی دی او د وارننګ نه پس هغه بیا ډېر په منډه باندې دغه ځای نه وتی دی او د هغې نه پس تاسو ګورئ چې لکه دا د پاکستان د هوایي ځواک تیاري تاسو ګورئ چې دې کې اوس دا J-10C چې پکې کوم الوتکې راغلي دي نو دا ډېره زبردسته ټکنالوژي لري او ډېره پرمختللې ټکنالوژي لري JF Thunder او F-16 دا خو په خپل ځای باندې دي خو دا نوې چې کومې الوتکې راغلي تاسو پکې وینئ نو دا ډېر پرمختللی دی او دا رډار هم نه راځي او د دې کمیونیکیشن سیستم جام کیږي نه دوه درې ورځې وشوې چې پاکستان لکه د کومو میزایلونو تجربه کوي نو د هغې هدف ډېر لرې نه دی په مقبوضه کشمیر کې چې کوم ډیمونه هندوستان جوړ کړي دي چې دې کې بیګلهار ډیم هم شامل دی هغه په نښه کول دغه شان کوشنګنګا ډیم چې کوم دی هغه په نښه کول دا خصوصا دغه میزایل د دغه لپاره جوړیږي ځکه چې دا ډېر زیات بارود د ځان سره وړي او دا د یو ډیم د انفراسټرکچر د تباه کولو پوره صلاحیت لري په دې کې غټه خبردار چې دا د چین ډېره پرمختللې ټکنالوژي ده او دا رډار نشي ډیټیکټ کولی تر کومه چې دا رډار راخلي نو دوی خپل کار کړي او بیا د هغه ځای نه واپس هم راغلي نو خدای دې جنګ نه کوي جنګ څخه خبره نه ده خو تقریبا پته لګي چې د پاکستان هوایي ځواک او د پاکستان نور کوم امنیتي ځواکونه چې کوم دي هغه د جنګ لپاره مکمل تیار دي او که هندوستان شروع وکړه نو غالبا چې ختموي بیا پاکستان